بسم الله الرحمن الرحیم. زه کفایت الله یوسفزی د در ادم خیل د غرونو نه د سهار وختي په منظر کې ستاسو په خدمت کې حاضر. ما سره جوخ واجد افریدي صاحب او مخامخ خورشید صاحب د حسنین. د سهار منظر دی او ډېر ښایسته منظر دی. که زه داسې تاسو ته وښیم نو بره چونکې دغې طرف نه نور راخیږي نو ځکه هغه طرف ته تیاره شو کېږي او دغه ځای کې سپومۍ هم نری غوندې کې ښکاري او ماشاءالله ټولو ملګرو لمونځونه وکړل. دا بعضې لګیا دي له سهارې د لمونځ تیاری کوي او د شادام کوي او څه ملګري پکې لاندې کوشي وو سهار کې هغوی واپس را روان دي. دا که تاسو ته زه وښیم نو ډېر لرې په غر کې دقه چې کوم تاسو ته شو کېږي دا پینک غوندې کلر دا بالکل د غر په څوکه باندې د کویلې کان دی ماین دی او دا دونه لرې نه په هغه زانګو دغه کې بیا دغه ځای ته لاندې کوزیږي. دا یو ښایسته منظر د لارې چې داسې تو شوې ده لکه د مار په شان او دا هغه جونګړه چې کوم موږ د لاندې نه لیدله او موږ راختو هغې ته دا هغه منظر دا هغه ځای دی. دلته کې زموږ شپه وه او ماشاءالله یو ډېر ښایسته د سهارې لوکیشن د دې غرونو یو ښایسته منظر و. دا هغه لار ده چې بیا داسې راتاو شوې ده او په دې طرف باندې تللې ده. دا دې ملګرو دلته کې څه تیتران ساتلي دي ماشاءالله ډېر ښایسته ځای آباد کړی دی او په داسې ځای کې یوه جونګړه جوړه کړې ده چې د هغې یو خپل خوند او مزه ده. د پاکستان جنډه یې پرې لګولې ده. پرون د مازدیګر یې موږ تاسو ته د دې ځای نه دا منظر ښودلی و او دا جونګړه چونکې ټوله ده نه راتله په کیمره باندې د دې د وجې نه ما لږ د بره نه راوختم. ما ویل چې تاسو ته دا ښایسته ښایسته شنه شنه غرونه وښیم. انشاءالله ملګري به بیا ټول د دې نه پس چې ته چکر له ځو هغه مقامات به زه بیا تاسو ته ټول ښیم. فلحال تر د دې وخته پورې بس همدغه نه منظر. افریدي صاحب وی چې کټونه بار راوباسئ چې لږ بهر کینو او دا تازه تازه هوا واخلو او په دې هوا کې لږ ګپ ولګو. تر دې وخته پورې د الله په امان.